په کم یو ساوري باندې به قربانی کې او د کم یو زناور قربانی دا روا او جایز نه لري باره کې به غټې غټې خبرې وکړو انشاءالله بیا د قربانی طریقه کار او دغه مسائل د ذبح طریقه کار انشاءالله دا بیا بیانو قربانی دا په کمو کمو حیواناتو باندې روا ده کم ساوری به ذبح کې نو دومره خبر ذهن کې یاره ساتل پکار دي چې الله تعالی قرآن کې سلور قسم ساوری چې نر او ماده یو ځای شي نو اته زناور د دې نه جوړیږي سورة الانعام کې الله فرمای ثمانیت ازواج اته جوړی دي من الضأن اثنين ومن المعز اثنين د ګډو نه دوا یعنی نر او ماده د بزو نه دوا نر او ماده او بیا دویم آیت کې ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين د اوښانو نه دوا نر او ماده او د غواګانو نه دوا نر او ماده نو الله فرمای ولکل امه جعلنا منسکا من په هر یو امت باندې قربانی مقرر کړی و لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام د پاره درې چې دیو د الله نوم واخلي پس باندې کم چارپاه حیوانات او زناور مونږ دیول ورکړي پاغه باندې الله نوم والی یعنی د ذبح پټې باندې پاغه د الله تعالی د نوم ذکر وکي نو دلته کې بهیمة الانعام کم چوپایا چارپاه زناور دا بهیمة الانعام سی شری دا کم ساوری دی پر وجه مفسرین لیکلی امام زی مشتری رحمت اللہ علیہ تفسیر کشاف کی وحی الابل دا بهیمة الانعام دا اخ والبقر غواگان دی والضأن والمعز گڑی دی او بزی دی نو دا سلور قسم دی او دا چې دو یو زیشی یعنی نر او مادانو د دینا اته حیوانات جوړیږي نه په دې باندې قربانی چې کم دی نو دا کیږي هم دغه قسمه حیوانات چې په دې به قربانی کې او دغه شان د قرطبی درې آیات دلاندې نو ولیکل والانعام ها هنا الابل والبقر والغنم دلته کې د بهیمة الانعام هغه زناور چې کم ذبح کیږي دا غینه مراد اوخان دي غواګان دي او ګړي بيسي دي نو د دې څخه پته ولګی دا چې کم حیوانات دا قربانی کیږي نو هغه دا سلور قسمري چې مذکر او مؤنث راو ځکه نو د دینه اته قسم حیوانات جوړیږي دریو ذبح چې کندې نو دا به قربانی کیږي د دینه اخوا نور حیوانات شو لگا چرګ وغیرہ یا اس وغیرہ درې اشیاء قربانی دا روا نه ده لگا څنګه چې بعضې خلک وایي خو دلته یو اهمه مسله بله ذهن ته راله چې قرآن دا سلور قسمه حیوانات ذکر کړل اوخ غوا ګړې او بزي او دا مذکر مؤنث اته قسمه حیوانات د دې نه جوړ شول نو ذکر پاتې شو د میخې چې میخ او سنډا په قربانی کې ذبح کول چې کم دی نو دا روا دی او که روا نه دي قرآن کې خو الله فرمیل ثمانیت ازواج دا اته جوړی دي یعنی سلور قسمري او دو د دین اته جوړ شل اوخ قرآن ذکر ک دا غي سره جوړی د غواګانو ذکر کړه جوړی د بيزو د ګړو ذکر کړه نو دا د میخي ذکر را نه نو وس د میخي قربانی روا ده او که روا نه ده نو دا خبر ذهن کې یاد ساتئ چې میخ دا یو جدا جنس نه دی بلکې میخ دا د غواګانو یو جنس دی من البقر اثنين کې دا رالل دا غواګانې سو قسمه باندې یو بیخي اچې دي بزي مقداري او یو دنګې غواګانې یو درمیانه قدواله دا میخ هم د غوا یو جنس دی دا د غټو غواګانو یو جنس دی را جدا سیز نه دی په دې وجه فتاوی علمگیری وایي والجاموس نوع من البقر دا جاموس چې کوم دی نو میخه دا د بقر د غواګانو یو نوع دی یو قسم دی او دغه شان دی مشهور د لغاتو کتاب منجد کې وایي الجاموس ضرب من کبار البقر میخه چې کوم دی نو دا د غټو غواګانو یو جنس دی دا د غواګانو کې غټې غواګانې دي
او دغه شانتي حسن بصری رحمت الله علیه دغه مطابق امام ابو بکر ابن ابي شیبہ د امام بخاری استاذ هغه خپل کتاب مصنف د ابن ابي شیبہ کې وایي الجاموس بمنزله البقر دا میخي په مرتبه د غواګانو کړي نو دا اعتراض څوک نشي کولای لکه نن سبا بعض خلک کوي چې میخه ذبح کول په قرباني کې دا ناروا دي زګه قرآن سلور قسم ذکر کړل چې ردینه اته جوړیږي مذکر او مؤنث نو غوا میخ د میخي به ذکر نشته نو میخ او سنډه قرباني کوي ناروا دي خدا سینه ده امام سفیان ثوری رحمت الله علیه هغه فرمای مصنف د عبدالرزاق کې تحسب الجواميس مع البقر میخ دا به د غواګانو سره چې کم دی نو حسابېږي نه دا جدا جنس نه دا د غواګانو یو قسم دی پر یو وجه باندې امام مالک رحمت الله علیه خپل کتاب موطار امام مالک کې وایي انما هي بقر كلها دا غواګانې او میخ دا ټولې چې کم دی نو دا د غواګانو قسم دی خو دومره ده چې دا موږ ته کمې ته غوا وایو نو دا وړوکی قسم دی او کمې ته میخ وایو نو دا د غواګانو لوی قسم دی او پر یو وجه باندې د علماء پرې باندې اجماع ده لکه کتاب الاجماع دا ابن منذر رحمت الله علیه کې داسې فرمایي چې واجمع على ان حکم الجواميس حکم البقر پرې باندې اجماع ده چې د جوامیس او د میخو قسم چې کوم دی درې حکم دا د بقر حکم دی یعنی دا بالکل غوا حسابېږي نو دلته کې ذهن ته چې کوم اشکال راته چې قرآن دا اته قسم حیوانات ذکر کړل پر یو اتو قسم حیواناتو کې خو ذکر د میخ رانغی نه د میخ او د سنډه قرباني روا ده او کروا نه ده نو دا چې الله فرمایل ومن البقر اثنين د غواګانو نه دوا یعنی غوایی نو دی کې وسره چې کاندې نو میخ او سنډه د پسې من کې راغی وس دا خبره خودمره مونږ زده کړه چې د دې قسم حیواناتو قرباني روا ده د دین اخوا د نور حیواناتو قرباني ناروا ده زه اکثر چې کله را مسائل بیانوم نو بیا اکثر افواګانې په ما پورې خلک جوړېږي پروس کال پکې دا خبره ذکر شو چې د ویلي چې په شکون باندې هم قرباني کېږي دا ډېره ښه قرباني ده چا پکې چرګ او بانګي یاد کړی بهر کیف د دې ټیم اکثر خلکو له خوب ورځي نو بیا اکثر الزام په ما باندې تړي نو دغه قسمه حیواناتو باندې قرباني روا ده دین اخوا په نورو باندې قرباني صحیح نه ده بیا دومره خبره ذهن کې مونږ یار وساتله اوس د قرباني د زناور عمر به څومره دا سلور قسمه حیوانات چې دا اته ساوري د دینه جوړیږي درې عمر به څومره په هر قسمه باندې کیږي نو د نبی صلی الله علیه وسلم روایت ہے صحیح مسلم کې دا حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تذبحوا الا مسنہ تاسو مذبح کوئ مگر مسنہ ذبح کوئ ها الا ان يسر علیکم کله چې تاسو باندې مشکلې نه میلاویږي نو فتذبحوا جزعه من الظن بیا شپږو کالو چې کم نه نو ګډ تاسو ذبح کولای شي نو دومره خبر ذهن کې ار ساتل بکاره چې حدیث کې مسنی ذکر راغی چې تاسو ذبح مکوئ مگر د مسنی مسنه چې کم نه دا کم حیوان تول شي نو مسنه د اوخانو نه هغه حیوان دی اوخانو کې چې 15 کالو ته او خور ورسینو دا اوس مسنه په لري باندې قرباني روا ده کله 15 کالو نه درې اوخ یا د اوخي عمر کم دی نو بیا په لري باندې قرباني ناروا ده په غوین او میخین ساوري کې مسنه هغه حیوان دی چې کم 2 کالو تر رسیدلی 2 کال مکمل شي او 3م کال کې داخلي نو دا مسنه ده کله دین یو رزم کمی نو بیا په لري باندې قرباني ناروا ده او بیا چې نو په ګډ او بيزه کې مسنه دا یو کلیز دی چې یو کال درې پوره شوی نو بیا په قرباني روا ده کله یو کال نه کم نو بیا په لري باندې قرباني ناروا ده خودم رسول الله مبارک فرمایل الا ايسر علیکم فتذبحوا جزعه من الظن یعنی که یو کلیز ګډ یا ګډا یا بيزا یا پسنه ملاوي ده نو بیا تاسو رګړو نه چې کم نه شپږو میاشتو ولوانه قرباني کول شي خو شرط پکې داري چې دا به دومره غټي چې دا بر کال دغه سره سوق نه پیژني چیرې دا پدې او پدې کې سفر اخشته کنيشته نو کګړ دا د کال دغه پشان معلومه ده او د شپږو میاشتو بیا په قرباني کی نور د دې لپاره عمرونه راشي چې مسنه 15 کالو اوخ مسنه غوین میخین ساورې د 2 کالو او دا نور چې کم نه نو ګډ به زرا یو کال پدې کې خيار زوم کمونه بیا په قرباني ناروا ده غاخونه کړي کني کړي نو غاخونه یو علامه ده نور غاخونه د چې کم ده غیر څه ترجیح نشته
خوا که غاښونه یې کړي دي او که نه یې دي کړي. البته دومره دی چې اکثر خلک دروغ وایي. که یو انسان یې په دې باندې معلوموي نو هغه بېله خبره ده. نور د دې عمر چې دی نو دا شرط یې ورله چې په عمر کې ورځ هم کمو نو بیا د دې قرباني هغه روا نه ده. نو د 2 کالو چې کوم دی حیوان غوین میخین، د 1 کال بیزه وګډ او نور چې کوم دی نو اوښ په دې علاقو کې خو اکثر نشته، ښکته خلک یې ذبح کوي. نو دا د 15 کالو د دې لپاره دا لازمي دی. اوس دا خبره ذهن کې چې کم دغه ساوري خو موږ یې زده کړل، په دې ساورو کې که چېرته عیب وي نو بیا په عیبجن ساوري باندې قرباني روا ده او که روا نه ده. اوس که را 8 قسمه ساوري چې کوم قرآن کې الله تعالی د هغې تذکره کړې ده، په دې کې څه عیب راووته نو بیا به په کوم عیب باندې قرباني هغه موږ به پاتې کوو، په کوم عیب باندې چې دی نو هغه قرباني نه عیبجنه کي. نو د دې لپاره یو قاعده او کلیه زده کوي. فقهاو یو قاعده کلیه زده کړې ده چې د کم ساوري نفع چې کم دی نو په کم عیب باندې کمیږي او د کم ساوري زینت په کم عیب باندې کمیږي، نو بس دغه عیبجن ساوري د دې نه به ځان ساتي. موږ به خپل عام مطابق د معاشرې داسې وایو چې په کم عیب باندې سوداګر د ساوري قیمت کمی نو د هغه عیب نه ځان ساتره ساوري عیبجن دی، په دې باندې قرباني بیا مه کوه. دا موږ یو قاعده کلیه زده کړه او د دې تفصیل به موږ داسې ووایو چې ساوری عیبجن دی نو موږ به ګورو چې د ده عیب به یا په خپو کې یا به د دې ساوري عیب چې کوم دی نو دا په غولانس کې یا به د دې عیب چې دی نو دا په لکۍ کې یا به عیب په سترګه کې او یا به د دې عیب په غاښونو کې یا به په غوږونو کې عیبي او یا به د دې په ښکر کې عیبي. نو دا قسم عیبونه اکثر ساورو کې هم دغه شان پیښیږي، نور اکثر په دې کې عیبونه نه یا به عیبونه د دې د خوار او د سوره بغیرې. نو موږ به ګورو چې د دې ساوري په کوم ځای کې عیب دی نو هغه عیب ته به ګورو او په هغې باندې به حکم لګو د قربانۍ د کېدو او د نه کېدو مطابق. که د ساوري چېرته کې عیب راووت په خپو کې نو موږ به ګورو چې د ده خپې څومره عیبجنې دي. نو که د ده خپه ګوډه وه نو موږ به د ده ګوډوالي ته ګورو. بعضې ساورۍ چې را په 3 خپو باندې روانه یوه خپه بلکل ده اوچته کړي نو که په دې خپه باندې دی مذبح ته نه شوتلی یعنی قربانګاه ته په دې باندې نه شوتلی او دا خپه ده اوچته داسې راغستې وه نو په دغه ساوري باندې بیا قرباني نه کېږي، د خپه مکمل طور ګوډه. او بعضې ساورۍ دغه خپه خو ګوډی خو دی را خپه لګوي داسې خو په ډینجق ډینجق باندې روان دی، نور داسې اډې ګوډه کي او دا خپه چې کوم دی نو دا لګوي په دې ځمکه باندې. نو دغه ساورۍ یعنی مذبح ته ځان رسولی شي، خپل قربانګاه ته ځان رسولی شي، نو په دغه ساوري باندې بیا قرباني روا ده، په دې ساوري باندې بیا قرباني کېږي. او که چېرته کې د دې ساوري عیب چېرته کې په غولانس کې نو موږ به ګورو چې دا حیوان دا د کم جنس نه حیوان دی، دا غوا ده او که میخه ده او که دا حیوان ګډه او بیزه ده. نه د ګډې بیزې چې دی د دې په غولانس کې 2 دي، که د دې یو تی خراب دی او یو تی د دې روغ دی نو قرباني په اوس نه کېږي. که دا چېرته کې هغه حیوان دی چې 4 تی لري د دې 2 تی چې کوم دی نو خراب شوي دي نو بیا په دې باندې قرباني نه کېږي. او دغه شانتې موږ به ګورو چې د دې ساوري عیب چېرته په غاښونو کې راوتی نو موږ به ګورو چې غاښونو مطابق شریعت سوی. نو غاښونه د دې نه مطلب د ساوري دی چې دا ساوری په دې باندې ځان موړ کړي. نو فقهاو لیکلي دي که ساوري غاښونه مکمل طور باندې ختلي یا زیات ختلي او دی په دې باندې واښه نشي خوړی ځان نشي مړولی بیا په دغه ساوري باندې قرباني مه کوه. که چېرته کې د ده غاښونه دا لږ ختلي دی او په دې باندې دی واښه خوړی شي ځان په دې باندې مړولی شي نو بیا په دغه ساوري باندې قرباني روا ده، په ده باندې قرباني کېږي. او که چېرته کې د دې ساوري په غوږ کې فرق راوته یعنې غوږ یې کټ دی نو بیا به موږ ګورو چې د ده غوږ څومره حصه چې دی نو دا کټ شوې ده. نو که چېرته کې د دغه حیوان د غوږ حصه کټ شوي تر 3 حصې پورې یا د 3 حصې نه کم نو په ده باندې بیا قرباني روا ده. که د 3 حصې نه د ده غوږ زیات کټ شوی په دې کې امام بني پر رحمت الله علیه مختلف اقوال دي. 4 حصه بعضې کې چې کوم دی نو 3 حصه صاحبین چې کوم دی نو نیمې له ترجیح ورکوي. خو به هر کیف که د دغه حیوان د 3 حصې نه غوږ دا کم کټ شوی دی او یا چې کوم دی نو 3 حصه کټ شوی دی نو په دغه حیوان باندې بیا قرباني روا ده. که 3 حصې نه زیات کټ شوی دی نو په دغه حیوان باندې بیا قرباني دا نه کېږي. او که چېرته کې د دغه حیوان په سترګه کې فرق دی نو د سترګې مسله هم دغه شانتې ده. موږ به ګورو چې د ده سترګه څومره خرابه ده، که 3 حصې نه زیاته خرابه شوې وه د دې نظر تلو نو بیا په دې ساوري باندې قرباني نه کېږي. نو دغه شانتې مسله د غوږ په شانتې د لکۍ هم ده
او د سترګې هم ده. خو اوس دلته کې ذهن ته را خبر راځي چې غوږ خو ټیک شول، هغې نه خو خلکو ته اندازه لګي چې د دې غوږ څومره پاتې دی، دا بل څومره کټ شوی دی، نو د دې به د درېیمې حصې یا د مقدار مونږ اندازه ولګو. دغه شانتې د لکۍ اندازه را زمیندارو ته کم خلک ساوري ساتي هغو ته اندازه لګي چې څومره کټ شوې ده، خو د سترګې د نظر اندازه چاته لګي نه. نو دې سره مونږ څه کوو، ډاکټر له به بیا وکړې سره به کوو څه چې د دې د سترګې نظر دا څومره تللی د هغې اندازه به څنګه لګو. نو صاحب د هدایې بیا ښکلې اسانه طریقه ښولې ده چې د کم حیوان کمه سترګه چې کم دی نو کمزورې ده او بله سترګه یې روغه ده، نو دا حیوان لږ غونته کې وږی که دی، وږی که چې دی وښو پسې له لرې نه منډه وی، دی ګیا پسې له لرې نه منډه وی، او بیا د دغه حیوان یوه سترګه را پټه که، پر یې سترګه باندې وله څه کپړه وغیره وتړه، او بله سترګه یې ښکاره که، او د هغه ځای نه راځه او ده ته راواخه راسې سنډوه. نو چې د کوم ځای نه دی حیوان منډه وواله، اوس په هغه ځای باندې ته نښه وکړه چې د کوم ځای نه ده منډه والی نه د کوم ځای نه ده راواخه ولیدل، او بیا چې کله د هغه ځای نه واخه ولیدل دغه ځای ستا ذهن کې دی، د هغې نه پس چې کله دې په دې ځای باندې کرښې راښکو دی اندازه دې ولګوله چې زه په دې ځای ولاړم، حیوان د هغه ځای نه واخه ولیدل، او بیا د هغې نه پس دا بله سترګه وله پټه که را بله ښکاره که، نو د هغې نه پس بیا د یو بل طرفه راشه او ده ته راواخه راسې شرنګوه، نو بیا چې ده د کوم ځای نه را منډه واله نو هغه ځای نوټ که، بیا را دواړو ځایونه ناب که چې ده په یو پیر باندې پړنده سترګه باندې د کم ځای نه واښه لیدلی و هغه ځای هم ناف که، او د په روغه سترګه باندې کم ځای نه واښه لیدلی و هغه ځای هم ناف که. نه بیا هغه نام مطابق ته وګوره، اوس تا ته اندازه خپله ولګېده چې د ده درېیمه حصه نظر خراب دی، د ده نیمې سترګې نظر خراب دی، د هغه بل د هغې مطابق د هغې نظر چې نو دا چیک که، نو تا ته بیا پته ولګي. نو که د ده نظر دا د درېیمې حصې نه کم تلی او یا د درېیمې حصې پورې تلی بیا خو صحیح ده، او که د دې نه زیات تلی نو بیا په دغه حیوان باندې قرباني دا نه کېږي. او همدغه شانتې مسله چې کوم دی نو د لکۍ هم ده، لکۍ هم که د درېیمې حصې پورې کټ وه یا د درېیمې حصې نه کمه کټ وه نو بیا په دغه حیوان باندې قرباني کېږي، خو که د دې نه زیاته کټ وه نو په دغه حیوان باندې بیا قرباني شي نو دا ناروا ده. د هغې سره سره که د دې حیوان فرق دا چېرته کې په ښکرونو کې دی نو موږ به اوس ګورو، که چېرته یو حیوان چې د هغې پیدایشي ښکرونه نه وي نو په هغه حیوان باندې بیا قرباني روا ده او صحیح ده. که چېرته یو حیوان د ده ښکرونه وو خو د ده ښکرونه وروسته مات شوي دي نو بیا به ورته موږ ګورو چې د ده ښکر په کوم ځای کې مات شوی، که ښکر یې چېرته په نیمه کې ماتو نو په دغه حیوان باندې بیا قرباني روا ده. که د ده ښکر اکثر د ښکر چې ماتېږي نو لاندې د دې نه یو تیغ او د پاسه پرې را کوسړه لګېدلي، نو که له پاسه را کوسړه ترې غورځېدلي او لاندې هغه تیغ ومي نو بیا پرې قرباني کېږي. خو که چېرته کې د ده ښکر دومره په یخ کې مات شوی او بلکل د جرړو نه وتی و چې د هغې اثر دماغو ته رسېدلی و نو بیا چې کوم دی په دغه حیوان باندې قرباني ناروا ده، قرباني په باندې چې کوم دی نو دا نه کېږي. اوس نو دا څه نه څه موږ کلي مسلې زده کړې چې د ساوري په ښکرونو کې عیب دی یا غوږونو کې عیب دی یا د دغه حیوان چې نو غاښونو کې عیب دی یا په خپه کې او لکۍ کې یا په غولانس کې چې کوم دی نو عیب دی، نو د دغې حکم مونږ بیان کړ چې دې باندې قرباني کم باندې روا ده او په کم باندې چې نو دا ناروا ده. که چېرته یو حیوان ډېر زیات خواري انتهایي خواري چې د ده په هډوکو کې دننه مغز چې کوم دی نو دا وچ شوی ډېر زیات خواري، مونږ به داسې ووایو چې دی په لار روان له پاسه قارغان په ده باندې بړېږي په انتظار یې د مرګ، نو په داسې حیوان باندې بیا قرباني هم دا صحیح نه ده، په هغه حیوان باندې قرباني مه کوه. که چېرته کې یو حیوان دی او دا حیوان خسی شوی دی، د خسی حیوان چې کوم دی نو قرباني روا ده او که ناروا ده نو د ده قرباني چې نو دا روا ده. او بیا چې کوم دی نو دا یو مستحب او صحیح طریقه ده، ځکه مذکر حیواناتو کې د خسی حیوان چې کوم دی نو غوښه را خوږی نبی علیه الصلاة والسلام مطابق راځي رسول الله مبارک دوه ګډان چې نو دا ذبح کړل، هغه دواړه ګډان چې نو دا خسیانو. نو که چېرته کې یو حیوان خنثی مشکل دی، خنثی مشکل دی ته پته دې ته ولی شي چې د هغه د مذکر او د مؤنث پته نه لګي چې دا مذکر دی که مؤنث دی نرښځی دی، نو په دغه حیوان باندې بیا قرباني دا صحیح نه ده، ځکه هر حیوان د غوښې اثر په انسان باندې کېږي، نو بیا د دغه حیوان اثر د غوښې په انسان باندې کېږي، په دې وجه شریعت ډېر څیزونه چې نو دا ناروا کړي، خنزیر یې ناروا کړی دی، ځکه که د خنزیر غوښه یو انسان وخوري دکې بیا بې غیرتوب راځي، غوښه په ده باندې اثر کوي. که د خره غوښه یو انسان وخوري نو دی قمقل کېږي، شریعت حرامه کړه. که د سپي غوښه چې کوم دی یو انسان وخوري نو دکې بیا هغه وحشت راځي، خلک ماتوي. نو په دې وجه باندې شریعت چې کوم څیزونه منع کړي دي هغه د انسان د جسم له چې کوم دی نو مضر دي، انسان په جسم کې هغه څیزونه اثر چې کوم دی نو دا کوي، بهیدونکي نو شریعت چې کوم دی نو دا هغه حرامه کړه، ځکه کم
یو حیوان چې دا بهیدونکي نس کی نو دا ماتول کوي دغه انسان به هم چې کم دی نو ماتول کول. زمونږ شیخ صاحب مولاق صاحب نور الله مرقده هغه یو پیر درس کې خبره کوله وی کراچۍ کې منګول ته یو کس سینه به خراب وه چا ورته وی چې کم یو حیوان خلک ذبح کوي نو د هغې د مرۍ نه چې کومه اینه ګرمه راوځي نو دا ګرمه ګرمۍ نه ګوډ کا ستا سینه به د دې سره ټیک شي. نو یو ګډ سړی ذبح که نه دی ورته ګیلاس نیولی دی نو چې یو څو ګوټونه یې ته وکړل نو سړی کیفیت رو بدل شو. او بیا چا چې حیوان ذبح کړی د هغه د لاس یې چړه واغسته بلا کسان یې پیوال خو خلکو بیا کنټرول کو ځکه هغه کې وحشت راغی بیا نه دغه انسان بیا خونخوار شي. په دې وجه باندې کم دی نو کم خونسا یعنی هغه حیوان چې دې ته نرخزی وایي نه مذکر دی نه مؤنث دی نو د دې د غوښې اثر په انسان باندې کېږي. لہذا د دغې قرباني هم چې کم دی نو دا روا نه ده دا ناروا ده. په دې وجه باندې دا څه نه څه مونږ خبرې زده کړه چې د قربانۍ دپاره اجناس د کم زناور چې کم دی نو قرباني کېږي نو اوښ شو دا غوا شوه میخه شوه ګډه بیزه شوه او د دې د عمر خبره هم چې کم دی نو څه نه څه وشوه چې یاره د دې عمر څومره نو بیا په دې باندې قرباني روا ده او که عمر یې د هغې نه کم نو بیا په دې باندې قرباني دا ناروا ده. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.